دا د ملک غداران دي، دا حرامیان دي، دو د پاکستان دشمنان دي. نه کورسۍ ته زور لګوي. ته خدای پوهه کا په سرحد کې خلک تباه برباد کړی دي ګنجاللی. والي سره چرته موږ وګورو هاسپټلز وګورو زموږ ایجوکیشن سیستم وګورو نو هغه سیستم چې کوم دی نن سبا په کوم پایو کې دی د موږ خراب سیستم نه وایو او چې موږ خپل مفاد لپاره لا د یو نظریاتي جماعت سره وګورو وتر یو هغه نظریاتي جماعت چې کله یو سټیپ اخلي نو ته چې کوم دی موږ خپل مجبوري وایو او حالات له تکلیف له عوام له تکلیف ورکو چې زموږ ایجوکیشن سیستم نومره لو شوی زموږ اکونومیکل سیستم زموږ فاینانشل سیستم او دین علاوه آی ایم ایف نومږ چې کوم دی په هر ځای کې قرضې راخلو ایته موږ چې کوم دی عوامو خرابینه وایو او چې مولانا صاحب لازم داسې یو لیډر مونږ الله پاک راکړی چې هغه د عوام باره کې یو ښه سوچ لري یو ښه نظریه لري چې کله هغه مونږ ته وایي چې بهر ته راوځئ نو د عوامو په سوچ کې د عوامو په مایند کې دا سوچ ولې ډیولپ کېږي چې چېرته دا عوامو له نقصان ورکوي. د جیل سے د لاسرسي باندې باندې بلکې موږ ته باقاعده حکومت دا رغنه راکړي تنظیم بالکل ناکام نه هغه بالکل کوشش کوي خو ناکام نه ګاډي په ډیر دی غټ ګاډي ډیر دی هغه د غټ غاټو سایت کول طریقه نه ورسي هغه ورسي نشاته ګاډي دی ورپسې ټریفک بالکل جام نه کوشش کوي زموږ مولانا صاحب هم پاغي ولار دی وسره پی ډی ایم ټول سربراهان په دې باندې ولار دي هغه دا کوشش کوي حکومت ته دا پیغام ورکړي چې مهنګای ختم شي غریبانان بالکل مشکلات سره بالکل مختلف او هر شی چې تاسو غوښتل چې د هر سرزانی براتي تکلیفونه مختمي کې دار سره منګولې د هغه شی بالکل په هغه معیار باندې ولار دي موږ غواړو چې حکومت ته دا پیغام دی د پی ډی ایم د سربراهانو طرف نه ټول نه چې دا نه حکومت لرشي او صحیح حکومت راشي او هغه حکومت چې کوم دی قوم ته خپل ملک ته چې کوم دی مراعات اصولیات او خبردار. بسم الله الرحمن الرحیم نحمده و نصلي علی رسول الکریم. دوستانو دا د ملک غداران دي، دا حرامیان دي، دو د پاکستان دشمنان دي. دا خیمې جوړې کړې دي او روزانه دومره پاټیانې کې خلک پرېږدي چې کار وکړي ځان له پنځه کاله که د هغه راپرځولي یې اوس ورته غوږ کېنوئ که نه خلکو ته وینا وکړي چې لکه مهنګایي کمه کوي دا کمه کوي نه کورسۍ ته زور لګوي. ته خدای پوهه کا دا خو پاکستان یو دی 15 کاله هغه پرېږدوئ بیا ووټ واخلئ خلکو له ښه ښکلي کارونه وکړئ ووټونه به درکړي. دا خدای نه پکار چې دا زه به دا کوم په سرحد کې خلک تباه برباد کړی دي ګنجاللی اورې ولس یې پوځیان تباه کړي دي مخلوق یې تباه کړی دی ښځې سرتور سر بیا به له خپې وشلي نه کړي نه د دې سرحدو او د دې مځکې نه دومره خلک چې کوم دی خراب کړی دی او پیسې یې پرې اخیستې دا دومره بې غیرت و دا